دا 30 روپۍ باندې مشر روزي ان شاء الله چې دا هو 30 چې 50 روپۍ زه پرې کوم ځکه چې دا حالات میر باندې خپل ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ستا محبت را نرشتہ د مور او پلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه دورازی منډه د شپې سوچ کا و مستال پارا دورازی منډه د شپې سوچ کا و مستال پارا مان دلار د عبادت د کردگار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ستا محبت را نرشتہ د مور او پلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه دومره د مینا زما وینا کې شریک شوچی دومره د مینا زما وینا کې شریک شوچی مان د کلی او کوڅه د رشتہ دار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه ستا محبت را نرشتہ د مور او پلار ککړه ای خود غرض دنیا مان دلار ککړه السلام علیکم ګرونې کتنې کې زه یو رفیع الله د میزات طرف نه ملګري موږ څه وخت مخکې یو میټینګ کړی و چې هغه موږ درته ویلي چې موږ انشاءالله د نن نه بعد یتیمونو ته داسې وړوکی غوندې پروګرام سټارټ کوي چې هغه د خپل رضي خپل کور ته پخپله ګټي نن موږ د یوه فیملي ته راغلي چې دا کوم رڼکینډۍ ته موږ کاروبار سټارټ کوي دا پخپله یتیم هغه نه بعد د چې کوم مشر ورور و دی دوه ورونه دي هغې بچیونو به دته ورپورې وفات شوی دی دی خپل څه کاروبار کا او دی پخپله دته وشی ملګري دا تو سه په صدقې او تو سه په تعاون سره دا هر څه کېږي دومره خرچه نه پې کېږي خو انشاءالله د نن ورځې نه بعد دی چې دا خپل سامان کې هم خرڅوي موږ څه خپل اسټیمیټ ورته لګولی دی په دا شه دی ته دومره پیسې ووځي چې دی خپل کور ښه پشلای پشي روای شي کوشش کوي چې صدقه وي چنده وي هغه وي خپل اول یې داسې کوئ که نه وي خپل میږ ته یې مارو کوئ میږ سړی در سره بیایي تو خپل سامان ته شټ کوئ 10-15 هزار روپۍ پرسي ډېر نه پرسي په یوه کاس باندې موږ انشاءالله دا یو پلان راغونډ کړی دی امید دی چې دا ټوله ضلع ته موږ ورسوي په هر ځای یتیم خپل محنت ته سیک شي دی خپل سبق ووایي او کور خرچه برداشت کولی شي مزدیره هغه ګاډي چلول وي هغه په کرسي شکشنول وي هغه ساموسې وړې خرڅول وي دا ټوټلي یوه خبره د رزق ګټل دي خو زموږ په پښتو په نظر شي ځینې چارې ته د عزت په نظر کتل شي او ځینې وایي چې یاره دا وړه چار د خلکو چې څه وایي دا بلکل هېڅ بده خبره نه ده غربت د وجې ډېر ډېر څه کېږي چاته والا پاک دولت ورکړی وي خو هغه ازمایش وي بیا سړی داسې نه کړي چې مثال لوړ په د لوندې طبقه باندې دی نظیر نه سوتي بلکل موږ ته خپل معاشره شه داسې ګرځي چې داسې کسان وي سفید پوش خلک وي دا کسان پسې موږ ډېر لرې نه راغلي وي زه اوس دوی سره یوه خبره درته کوم وروره تو باباجي څه ټایم وفات شوی و او د ورور د څه ټایم وفات شوی و اول د باباجي متعلق ورته وایي چې څه ټایم وفات شوی و څه شي بیماري وه والله خو شوګر بیماري وه خو ډېر وخت یې په کټ باندې تېر کړ بیمار و خو بیا پښې تلش کې زخم ورګاډ شو شوګر بیماري خو داسې چې بیا خو چې زخم ورګاډ شي بیا نه رغېږي پېښور ته مې یو کمپلیکس هسپتال ته مې یو خو لږ کې ټایم پسې تېر شو دا میاشت بعد وفات شو او ته چې د کوم مشر ورور چې د کوم مشر او لوړ بچیون یې پته شوي دي
دغې تشې بیماري وه او دغه کاروبار دې تشې د میش د وړې وې سموسې وکړې د کونو ریخ شوله چې صحیح چلېده او چې کیمه دغه د 2 میاشتې کېږي چې وفات ته او دغه بچي یې پوتې دي دا کېر پوتې ده او زه خپله یتیم یم او بیا یتیمون دي چې کیمه ده شاده تو وررین ما وررینه دي دغه اچھا ورور دې مثال سموسې واخرڅولې د کور به دمره په شروع وه پښې راووې په بیا هغه چې کیمه دا ډاټې ګوته وشو وفات شو سهار شای چې کیمه ده مو تر پوتې دي و زه انشاءالله د توسې چې کیمه مو سره هغه کړي د شګړه دا یو مذهب تنظیم ولا داسې چې صدقات یې تر راځي د مثال دا خو داسې ګمنام کسونه دي چې هغه زوینه نه وښایي هغې داسې یو ترتیب موږ سره روان کړی دی چې څه پیسې موږ سره جمع کړي بیا دا نن چې تو کوم سامان په خپله ته به خوښ کړ چې څومره تو ته وسایل لګېږي او ویلې چې تو نه مو خپله پته وکړه چې دا کاروبار تو ووایي چې زه کړای شم حالانکې زه په بل نیت درته وغواړم ته ویلي مې چې زه بل شی درته لګوم د وړوکي سامان درته وښول تو وایي چې نه زه سموسې کښلې خرڅوی شم الریډي موږ دا کاروبار و او بیا تو په خپله ته به دا سامان وخواستل چې څه شی د ضرورت سامان و د ټوټل انشاءالله پیره دی او سابو درځي نه ته سټارټ غه پې وخواستلی شي او کښلې پیسې ترسي او لکه ورورو میش خو لکه داسې سیسټم دا لګولی دی چې میش تقریبا میش ته 30 روپۍ ته روزانه جمع کوې د 30 روپۍ چې تولی شي میاشتې صوبې ته وکړې د 900 روپۍ رسي یو خو ته کاروبار نه پورې خامخا محنت کې چې یاره خو مور مو باندې پیسې جمع کېږي هغه نه بعد د تو په پیسې باندې میش یو بل یتیم سپورټ کوي بل یتیم ته د کاروبار په سټارټ کوي او ته په 30 روپۍ باندې میش سره روزي یې انشاءالله چې دا هو 30 چې 50 روپۍ زه پرې کوم ځکه چې دا حالات میر باندې خپله مون دی او دغسې پوتې دي ډېره مهرباني ګورونه کوشش کوي ګورونه کتن کې دا تاسو ولې دا نن پرشتي په یقین سره ته وی چې د غونډه رز مودای د غرمت تر کړه سره دا سیستم من په دیواره شي پیراک انتهایی دی چې کې مو خوشي دو دی لکه میشته ست پر خو نه دي څه شای خدای دې پر دم رغټ شای دی چې دای سبو د رزنه وي د مجبوري چې دای کیم دغه څه شوري دا ان شاء الله نه وی دی لشي جسمانی تور باندې مزوري دی لکه د امونه یو د بل تشینه دی دا در غړي کې ان شاء الله دای خپل چلوای غشي او پیرا سیستم سبو درځنه د پیسې قرضې اته ضرورت نشته ډایرک دای سبو د سامان تیاروي او ان شاء الله خرڅوي د خپل انکم ورسي او میشته 30 روپۍ جمع کوي بصورت دیگر چې سم مصیبات مشکلات وي نه د میزه پیسې ضروري نه دي خو په وجه دغه چې د پیسې میشته جمع کوي د پیسې میش په نور یتیمونو خرڅ کوي او یو د خپل کاروبار سره جاری ساتي د ویډیو را سازه اجازه درنه غواړم د الله په امان